ورور افغان رژیم 15 کاله پوره شو، څنګه ګورې، څه وینې، او دلته پښتونخوا کې حالات څنګه دي، او بیا د افغانانو دغه وتل دې ته څنګه ګورې؟ طالب خان وروره د افغانستان خبره کوو زمونږ دې ریاست مثلا په هغه وخت کې نن تقریبا چې 3 کاله مخکې 2021-22 کې دا معامله راغلې وه چې زمونږ هغه وخت کوم د پاکستان اسټابلیشمنټ او یا هغه وخت حکومت وزیر اعظم نو هغوی په افغانستان کې یو لوبه جوړه کړه او هلته کې داسې قوتونه راوستل چې هغه غیر جمهوري قوتونو د زور په ټوپک په زور هغه خلک راوستل او د افغانستان کې چې کوم حکومت ګوډه موقر سو خو یو منتخب په الیکشن هغه حکومت راغلی او دوی هغه ختم کړ دلته کې د طالبانو دغه سیستم راوستو دوی دلته خوشحالي منو کړی باقاعده په قومي اسمبلی کې زمونږ وزیر اعظم زمونږ چې کوم وفاقي وزیرانو کې پاسه دروغوي وي چیرې دا یو ښه نظام دی دغه افغانستان کې چې راغی او دغه نظام د دنیا ته او د پاکستان ته هیڅ خطر نشته نن وګورم نن هغه خطر پاکستان ته دوه کونه ده زمونږ د دې صوبې په هر ضلع کې تقریبا چې د سین کې سیاټک کې دغه ضلع د دینه زیاتې ضلع چې دي د نیمونه زیاتې ضلعو کې نن د موږ د حکومت ریټ نشته د هغې وجه څه ده چې هغه خلک دلته موجود دي اوس هم میډیا وایي چې په دیر کې تقریبا چې سل د پاسه دا طالبان دغلته موجود دي او بله ورځ په دیر کې حمله وشوه په یو چوکۍ باندې نو د حکومت دومره څوک نه وو هغه ډز خو پرېږده چې خبره قدرې کړې وه چیرې دا خلک دا ولې داسې وشو دونه د خبرې څوک نه زموږ وزیر اطلاعات نو زموږ یو ممبر زموږ یو وزیر نو عام ولس ټوپک راواڅه وجنګېدل نو دغه زموږ د افغانستان د هغې رژیم چې دوی مرسته کوله د هغې دا ثمرات موږ ته نه میلاویږي نو دلته کې زموږ روزګارونه په ایمان چې په خان رور تباه شو ته نن وګوره په 400 کې په دې غونډو ځلو کې وګوره یو کاروباري څه نه تاسو کا نن ستا کاروبار په کومه پیمانه روان دي دغه څه کو وګوري زموږ په بنو کې زموږ په وزیرستان کې زموږ په پاجول کې چې کوم حالات دي او هغه ثمرات دي مکه چې د سلويخ زره خلک دلته راوستل آلته د افغانستان هغه حکومت ختم کړ آلته دغه خلک کېنو نن ما قتل پرون ما قتل چې دلته د افغانستان حکومت 15 کاله برابر شول تا هغه کې دلته جشن مناوه پاکه جشن کې زموږ مولانا فضل الرحمن ناستو او محمود خان چغزی ناستو محمود خان چغزی چې کوم خبره کوي هغه وی دا ټک نه تر بولانو پښتونیو کا هغه پرون په کوم سوچ باندې دغه پروګرام کې ناستو مولانا فضل الرحمن پاکه خبرې کړې دي په کوم سوچ باندې تاسو څه سوچ دي الته کې مثلا په افغانستان کې چې کخه نه اخوا چې کوم پښتانه دي آیا دغه حکومت د هغه پښتنو ترجمان دي نه دی هغه څنګه په زور راغلي په ټوپک په زور راغلي دي نو دلته غواړي او دلته کې د جمهوریت په قومي اسمبلی کې زمونږ اپوزیشن لیډر وایي چې راځو چې کوم دي داسې جمهوریت غواړم چې هغه پایدار یو د عوامو ترجمانی آیا په افغانستان کې چې کوم خلک دي هغه جمهوریت خلک دي دا دوه مخیزه به غنري پکار او به سرپرستیم مخ خلک ما ته څو زمونږ وزیر اعظم پاسې ته په قومي اسمبلی کې هغه وخت چې د طالبانو د نظریات نه زمونږ ملک او د قوم ته یا مثلا دنیا ته خطر نشته نن خطر بالکل دا نن موږ د روزګار نشو کولای نن موږ د باجوړ ته نشو تللی موږ د بلو ته نشو تللی